تابعداري وکړ هغه زما محبوب بنده دی خالي مې محبوب بنده نه دی یغفر لكم ذنوبكم زبر د په دې محبوبیت کې د ټول ګناهي معفون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما چا چې زما تابعداري وکړ هغه د الله تابعداري وکړ چا چې د رسول الله تابعداري وکړ هغه د الله تابعداري وکړ الله وشي چا د رسول الله تابعداري وکړ هغه زما تابعداري وکړ فقط فاز فوزا عظيما دغه انسان په غټه کامیابی سره کامیاب دی چې چا د رسول الله تابعداري وکړ او قران کریم کې بار بار الله دا اعلان کوي یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واورانن دا خبره په غور سره د مسلمانۍ د دعوی والا دا خبره نن واوره په توجه سره راس ما تا بنن خپل نظریات زما استاد لپاره معیار قرآن کې الله یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اے د ایمان والاو زما تابعداري وکي زما د محبوب صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي الله څوای قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا زنوام واورتا قرآن نه اوریدلی ساده قرآن سره تعلق نسنا ساده قرآن سره محبت نسنا ته د ایمان داوی کوي بی ادبی ما چرګي په غولو کې ولاړې اذانونه کوي په ګندګي خوري او مشوکه څنډه قرآن ته اوریدلی دي قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول الله وي ورتمو دي خلکو ته چې زما تابعداري زما د رسول الله تابعداري فإن تولوا شيء واوري الله وی چې چا اعراض وکي چا روګردانی وکړ زما د پیغمبر علی السلام سره فإن الله لا يحب الكافرين الله د کافرانو سره هیڅ محبت نه ساتي سمانا الله وی چې څوک زما د رسول خبره نه مني دغه عمل د کفر عمل دی فإن الله لا يحب الكافرين الله د کفر والا سره تعلق نه ساتي الله زما استاد بندگی محتاج نه دی الله زما استاد محبت محتاج نه دی کته چیر ځان ته مسلمان وای کته چیر ځان ته مؤمن وای راسه قرآن راسه د رسول الله زندگی راسه زما استاد معیار زندگی به قرآن معلومي زما استاد ایمان کسوټي به قرآن معلومي زما استاد ایمان کسوټي به رسول الله معلومي چې مسلمان یې کنه زه مسلمان یم کنه زما نظریه د مسلمان ده کنه ده ستا نظریه د مسلمان ده کنه ده زما سوچ د مسلمان دی کنه دی ستا سوچ د مسلمان دی کنه دی ستا فکر د مسلمان دی کنه دی راسه په قرآن باندې خپل ځان وتله راسه د قرآن په آیاتو باندې ځان پوکا سنی سنای خبرو باندې خبري نه سره چلیږي دا د زینه وباسه چې څوک به زما په دباو کې راځي چې قرض پر روی زمین پاتسم زما به دغه اعلاني نه په دباو کې موږ راغلي او ناراضو دا ټول مسلمانان شدي دا د پیغمبر علی السلام امتیان دي دا د پیغمبر علی السلام شیدایان دي دا د پیغمبر علی السلام پر ناموس باندې د ځان قربانولو د پاره هر سړی تیار دی که نه دی تیار موږ ټول مسلمانان یو موږ د پیغمبر علی السلام امتیان یو موږ نه د مغرب په پروپاګاندا باندې دباویږو موږ نه د یورپ په پروپاګاندا باندې دباویږو موږ نه د ګولډن سمیت په دبدبه باندې دباویږو موږ سره الله د تا سره عمران دی د ما سره الله دی د تا سره عمران دی د ما سره قرآن دی د تا سره یورپ دی د ما سره رسول الله دی ته څنګه ماته شکست راکې ته څنګه ما دباوې ته څنګه پر ما باندې دباو راولې چې ته به پر منبر او پر محراب باندې دا خبره نه کوي دا خبره به در یوم القیامه پورې جاری وي دا به پر منبر کیږي دا به پر محراب کیږي د هر غلط نظریه اعتراض پر دغه منبر باندې کیږي ته ماته پر منبر به دا خبره نه کوي واوره د خپل ایمان جایزه په خپل واخه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر الله دونی ګران دی د الله دومره محبوب بنده دی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تی خود خپل پیغمبر شان وار وګوري راسه نن د خپل ایمان جایزه واخه د اسلام داویدار راسه زړه کې نسا د پیغمبر علی السلام عظمت د صاحب زړه کې نسا او دعوت او اسلام کوي هغه چرګ دي د ځانه جوړ کړی دی بی ادبی ما په ګندګي کې ولاړې اذانونه کوي خلکو ته دا د وکور کوي چې زداسي محبوب يم زداسي پیغمبر علی
بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تسنگ مؤمنه راس القرآن دی آیات راس نور گرد آیاتونه پرېږده پر دا یو آیات باندې به ما او تا فیصله کوو. زما او ستا د نظریاتو فیصله، زما او ستا د ایمان فیصله، زما او ستا د محبت معیار دغه آیات دی. ته چیرې ځغلې د دې آیات څخه؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. आवाज کله تی د پیغمبر علی السلام په مجلس کې ناست یاست، صحابه ته خطاب دی، بی ادب ته خطاب نه دی، لپنګو ته خطاب نه دی. خپل وطنونه پریښي دي وهغو ته دا حکم دی، یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والاو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، فوق صوت النبي. تاسو خپل आवाज د پیغمبر در आवाज مو چت کړئ، د پیغمبر در आवाज کښتوي و چا حکم دی هغه په دې مجلس کې ناست دی. پیغمبر علیه السلام وايي کزما بعد بل نبی وو، کزما بعد بل نبی راتلی هغه به څوک وي؟ هغه به حضرت عمر وي. شاه ما ته دغه ولاد میسج راسي، واوري د دې میسجان. دی وايي زه مسلمان یم، مولوي همایون زه کافر کړم. دی څه وايي؟ واوره الله پاک څه وايي چې خاتم النبیین رسول الله دی. کچيري د پیغمبري بعد بل پیغمبر راتللی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کزما بعد بل پیغمبر وای حضرت عمر بوای. واورا د پی ٹی آئی والا واورا، اگر نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو یہ شخص عمران خان اس زمانے کا نبی ہوتا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی. دما صرف ریکارڈ موجود دی وای کچيري د نبوت سلسلہ نہ وای ختم سوی، عمران بنن زموږ نبی وای. انا لله و انا الیه راجعون. تبیا راځي د پیغمبر علی السلام د محبت دعوی کوي، تبیا راځي ځان ته ټینګ مسلمان وای. مولوی همایون ته د اسلام ایستلی، ما نه ایستلی، تخپل نظریات ایستلی، تخپل عقیده ایستلی. راسه پر قرآن باندې ما او تا د خپل نظریه معیار کسوټي قرآن کښیږدو چې ستا دغه نظریه صحیح ده. کچیرې د نبوت سلسله نه وای ختمه نو دغه ملعون به د خدای پیغمبر وایي د دې زمانې نعوذ بالله. ستا دغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې الله وای فوق صوت النبي. زما د پیغمبر په مخ کې حضرت عمر و ټولو صحابه ورته وای په پس آواز باندې ګایږي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. تاسو به د پیغمبر په مجلس کې داسې نه ګایږي لکه یو د بل سره شي ګایږي. په ادب، په ډېر احترام، په ډېر نرم آواز باندې به تی ګایږي. دا و چاته وایي؟ دا و صحابو ته وایي، دا د یوم القیامه پورې و ټولو مسلمانانو ته وایي. الله ته خپل محبوب دومره ګران دی هغه وایي په زوره به ګایږي نه. حالانکې صحابه ټول د پیغمبر علیه السلام عاشقان دي، پر پیغمبر علیه السلام باندې ځان، مال، اولاد، وطن ټول قربان کړي. لیکن هغو ته پیغمبر علیه السلام ته الله وایي د پیغمبر په مخ کې به سوکه ګایږي. یو مرحله راځي حضرت عمر فاروق د پیغمبر علیه السلام سره خبرې کوي، ټول سوکه ګایږي. پیغمبر علیه السلام درې واره غوږ ورژېدې کوي، وایي ته څه راته وایې عمره؟ په زور وګایږه. هغه وایي یا رسول الله زه د دې آیات د نازلېدو بعد دا جرأت نسم کولی چې زه ستا په مخ کې په زور وګایږم. ولی الله پاک وای کتی چیرې په زور ګایږي ستی आवाज در پیغمبر در आवाज غټ وي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تی به په ځان پوه نسی، ستی نیک اعمال به ټول باطل سي. واوري دا خبره په توجه سره. څوک د اسلام داویداران دي هغه دي دا خبره په توجه سره واوري. پیغمبر علیه السلام په مخ کې به په پس आवाज ګایږي. یو د بل سره چې څنګه خبرې کوي په دې لهجه به نه ګایږي. کتی چیرې د پیغمبر په مخ کې اعمالکم داسې نه وي چې ستی د دې بې ادبي په وجه باندې د پیغمبر علیه السلام در आवाज تی आवाज پورته سو ان تحبط اعمالکم. ستی اعمال ضایع نسی، ستی اعمال ضایع نسی، ستی ټول نیک اعمال به ضایع سي. وانتم لا تشعرون. تی به په دې پوه هم نسی چې څوک تللی دي مدینې منورې لره هغه ټول لیدلې د پیغمبر علیه السلام پر قبر باندې دا آیات لیکل دي، پر دغه باندې د سلام پر ځای باندې
موږ د دې آیات مطابق خبره مخکې میم کړې ده، نن یې هم کوم، سبا نه کوي. د ده په مخ کې به په زور آواز نه ګایږي. کله چې دا آیات نازل سو، حضرت زید بن قیس بن شماس، واورئ دا خبرې ګرځي نن، حضرت زید بن قیس دا زما خطیب دی، دا زما نازولی دی، دا زما یار دی. پیغمبر علیه السلام دا زما یار دی. چې کله دا آیات نازل سو، د هغه آواز قدرتی لږ شو، د هغه آواز قدرتی لږ غټو. چې کله دا آیات نازل سو، حضرت دوی ورځې نه رالی، درې ورځې نه رالی. پیغمبر علیه السلام پوښتنه کوي، صحابه ورته وایي زما یار چیرې دی؟ واورئ دا خبره، زما یار چیرې دی؟ زما خطیب چیرې دی؟ زما نازولی صحابي چیرې دی؟ صحابه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورته زه به پوښتنه وکړم، د دیواله په څنګ کې په کونج کې ناست دی، ژاړي په زوره په زوره. هغه ورته وایي یا زید دا څه کیسه ده؟ هغه وایي زه چې کله دا آیات نازل سوی دی چې الله وایي زما د پیغمبر په مخ کې به په زوره نه ګایږي، زما آواز خو قدرتي غټ و. درې شپې درې ورځې ژاړي. هغه ورغلی پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورکړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې دا حکم ستا دپاره نه دی، ته زما صحابي یې، ته زما عاشق یې، ورسه واده ته وراسه. دا ستا دپاره نه دی، دا د بې ادبو خلکو دپاره دا حکم دی. چې کله دی میدان ستا دپاره نه دی، دا د منافقانو د بې ادبو خلکو دپاره دی. ته زما صحابي یې، ته زما خطیب یې، ته زما یار یې، او ستا دپاره د جنت مبارکي وایم زه. صحابه دومره احتیاط کوي، وای ما ته اشاره وکړ په ګوته باندې غږ نه کوي، د پیغمبر علیه السلام د روضې د باندې ولاړ دی. وای په ګوته اشاره راته وکړه چې دلته راسه. وای زه چې ورغلم، حضرت عمر راته وویل هغه دوه کسان چې ولاړ دي هغه دواړه راوبوله. هغه دوه کسان لږ لیرې ولاړو، خالي په زوره ګایدل، لیرې ولاړو، د حرم په حدود کې لیرې ولاړو. دی نن بانې کوي، وایي د مسجد د باندې دا واقعه سوې ده، هغه هم د مسجد د باندې ولاړ دی. حضرت عمر په ډبره وویشتم چې ما ته متوجه سه، زه چې ورته متوجه وبوله، ما ته ګوره ته چیرې دورې دورې د خېږې. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې دا ماله راوبوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه چې ورالل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي تی څوک یاست؟ د کومه ځای راغلي یاست؟ هغه ورته وایي السلام د روضې قدر نشته، د تاسو د پیغمبر علیه السلام د روضې احترام نشته. کاش کې تی د مدینې اوسېدونکی وایي ما به ستی چمړې در اړولې وای. تی چونکې میلمانه یاست، د مدینې په آدابو ناخبره یاست، نو تی معاف یاست. که تی چیرې د مدینې اوسېدونکی وایي نو ما به ستی چمړې در اړولې وای. دا زه نه وایم، دا ګردې خبرې د پیغمبر علیه السلام صحابي خلیفة المسلمین. د دې څه ته اندازه ولګوه د پیغمبر علیه السلام د روضې څو محبت دی، څومره قدر دی، عظمت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام واورئ مولوی همایون څوک دی؟ د مولوی همایون څه حیثیت دی چې هغه به پر چا باندې فتوا لګوي؟ ته خپل د ایمان جایزه واخله په دې الفاظو باندې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي واورئ ښه په توجه دا خبره واورئ، دا پر دین مین مسلمانان دا خبره واورئ، دا د دین دعویداران دي هم دا خبره واورئ، د نامه د دین دعویداران. زما څه حیثیت دی زه پر چا فتوا لګوم؟ دا د رسول الله فتوا ده، دا 1400 کاله مخکې لګېدلې فتوا ده. زما جرأت څه دی زه به څوک وچاته وایم چې ته مسلمان نه یې، ته کافر یې، ته پلانکی یې، نعوذ بالله. زما څه حیثیت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بنیاد ایښول سوی دی. ما ته د مدینې د حرم اختیار الله را کړی دی. ما د مدینې طیبې دغه چاردیواري چې نن هغه پنجره پر راګرځېدلې ده د مسجد د باندې، دا زما حرم دی، دا زما حرم دی.
الله ما ته د دې حکم را کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کم څوک واوره چې کم څوک د دې حرم توهین کوي، چې کم څوک د دې حرم تقدس پاماله کوي، چې کم څوک په دې حرم حدود کې خالی مسجد نه دی، دا اوس چاردیواري پر راګرځېدلې ده، دا لیرې پنجره، دا ټول د حرم حدود دي. چې څوک زما د حرم بې عزتي کوي، چې کم څوک زما د حرم عظمت پاماله کوي او دلته نوي بدعات نوي طریقې پیغمبر علیه السلام د دې اعلان کړی دی چې څوک زما د حرم تقدس پاماله کوي، زما د حرم عزت نه کوي، زما د حرم کې بې ننګي و بې شرمي و بې حیایي کوي، زه نه وایم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فداه امي و ابي، زموږ ځان زموږ ولګول او د تقدس پابندي رسول الله ولګول. نن به خبرې د رښتیا سره کوو، نن به خبرې د رښتیا پر میدان سره کوو. راس خپل ایمانونه د قرآن په ترازو کې وتلو. پیغمبر علیه السلام څوک زما د حرم تقدس نه کوي، د په زور اواز پابندي ما نه ده لګولې، الله لګولې ده، او د تقدس پابندي رسول الله لګولې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک زما د حرم بې عزتي کوي، زما د حرم بې احترامي کوي، حضرت عمر ته وایي واوره دې خلکو ته دا پیغام ورکړه، پر هغه دې د الله لعنت وي، پر هغه دې زما د رسول الله لعنت وي، پر هغه دې د ټولو فرشتو لعنت وي. دا زما فتوا ده که دا د رسول الله فتوا ده؟ زه څوک یم چې زه به پر تا باندې فتوا لګوم؟ زما څه حیثیت دی چې زه به څوک د اسلام څخه خارجوم؟ ته خپل ایمان د خپل ایمان جایزه واخله د دې آیاتو په رڼا کې، د دې احادیثو. دا داسې حرم دی دلته ذکر په زوره نشي کولی، دلته تلاوت کول په زوره نه دی جایز، دلته دعا کول په زوره نه دی جایز، دلته درود و سلام په زوره ویل نه دی جایز. او ته هلړبازي کوې، ته هنګامارایي کوې او بیا وازه د مدینې د ریاست د قایمولو والا علمبردار واخه د خپل ایمان جایزه واوري، پی ټی آی والا ګرځه دا خبره واوري. دا زما فتوا ده که دا د رسول الله فتوا ده؟ په کوم احادیث باندې غواړئ چې زیاده ښکاره کړم؟ ستا طاهر اشرفي لروړې کې تاریخ جمیل لروړې کې تاریخ مسعود لروړې. په ګرد پاکستان کې د تا سره 2 علما دي، د ما سره 50 لکه علما دي، د ما سره 15,000 مدارس دي، د ما سره 22 کروڑه کټر مسلمانان موجود دي، د ما سره 1.5 ارب مسلمانان په دې عقیده کې ملګري دي. ته به څوک چیلنج کوې چې به د چا سره معلومه یې؟ راسه د خپل ایمان جایزه واخله. پیغمبر علیه السلام وایي چې څوک زما د حرم توهین کوي، چې څوک زما د حرم بې عزتي کوي، پر هغه دې د الله لعنت وي، پر هغه دې د رسول الله لعنت وي، پر هغه دې د ټولو فرشتو لعنت وي. دا زما فتوا ده که د رسول الله فتوا ده؟ واوره پتا کې دونی جرأت نشته چې ته نن دا ووایې چې بای غلط کار سوی دی. ناقص د 2 حدیث نور ذکر کوم. پیغمبر علیه السلام زه نه وایم، زما څه حیثیت دی د پیغمبر په مقابله کې؟ ستا څه حیثیت دی د دین په مقابله کې؟ تا غلط نظریات را بار کړي دي او د خلکو بې عزتي کوي، د منبر او د محراب بې عزتي کوي. پیغمبر علیه السلام وایي واورئ دا خبره نن په توجه سره چې دا زما سر داسې کاټېږي د چا پلار د دې خبرې سمانې سره ګرځولی. دا زما د پلار خوش قسمتي ده چې د محمد رسول الله پر تحفظ ما سر ولاړ شي. زما د پاره بل څه پکار دي؟ دا زما د پاره سعادت دی، زما د پلار د پاره سعادت دی چې د پیغمبر علیه السلام په محبت کې زما غوندې ګناهګار سړی د شهادت و مقام ته ورسیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. الله نو پیغمبر علیه السلام ای زه نه وایم، واوره مسلمانه ستا د پیغمبر سره ته خاتم النبیین نشې ویلی، خاتم ته خاتم النبیین نشې ویلی، ته ما ته خلیفة المسلمین جوړېږې، ته زما دپاره نبي جوړېږې، ته زما دپاره هیڅ معیار نه یې. ستا عقیده زما دپاره معیار نه ده، ستا دا 2 نمبري زما دپاره معیار نه ده. سړی خاتم النبیین نشي ویلی، هغه وایي زه د اسلام علمبردار مولانا فضل الرحمن در ټولو خراب
جمعیت علماء اسلام در ټول خراب، ټول مسلمانان خراب. راسه میدان لره د قرآن په ترازو کې ځان وتله، د رسول الله په ترازو کې ځان وتله، د دین اسلام د قرآن په ترازو کې ځان وتله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي والناس اجمعین. واوره ته څنګه مسلمان یې؟ ستا په زړه کې د چا محبت وي؟ واخه د خدای پر قرآن راسه لاس کښېږده. ستا په زړه کې د عمران محبت غالب دی که د رسول الله محبت غالب دی؟ ستا په زړه کې د عمران محبت غالب دی که د قرآن محبت غالب دی؟ ستا په پروتی سوای دی وای کچیری عمران مشتدا وای اس جنگ میں واوری ددی الفاظ آج مال رسولی دا میسج، اس جنگ میں خاندان اور شخصیت تو کیا ہم اسلام کو بھی چھوڑ دیں گے. واہ مسلمانا، واہ د ریاست جنگ کی د عمران سره د ملایانو په دې جنگ کې کچيري وای د خاندان خو پرېږده، شخصیت خو پرېږده، که عمران موږ ته وای اسلام پرېږده، زه به اسلام پرېږدم. اگر عمران دا نظریه د مسلمان ده، دا مسلمان کېدای شي چې وایي ما ته دغه ووایي عمران ووایي چې دین اسلام پرېږده. ورسه پر فیسبوک وګوره، د ما سره ټول ریکارډ موجود دی، پر یوټیوب وګوره ستا څو کارکنانو دا خبره کړې ده چې دغه که ما ته دی وایي چې اسلام پرېږده نو زه به اسلام پرېږدم. قرآن پیروکار یم، ته د چا پیروکار یې؟ زه پر تا فتوا نه لګوم، ته راسه د حدیث په رڼا کې د خپل ایمان جایزه واخله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده. زه نه وایم خلکو کښېنئ میله مه جوړوئ، خبره به په توجه سره اورو. پر فیسبوک باندې مې دونې میله جوړه کړې ده، نن واوره حقیقتونه واوره. ما پر دې بنیاد خبره کړې ده، نن یې هم کوم سبا یې هم کوم، در مرګ در ساعته پورې کوم. دې ټول ناسو مسلمانانو عقیده ده پیغمبر علیه السلام باندې سمجوته نشي کېدلی، د پیغمبر پر عزت سمجوته نشي کېدلی، د حرم پر عظمت باندې سمجوته نشي کېدلی. ته په ما باندې سمجوتې کوې ورته معافي واخه، دغه ارمان به در یوم القیامه په سړي څه معافي اخم. این خیال است، محال است، جنون دا ستا وهم دی، دا ستا ګمان دی، دا ستا خیال دی، دا ستا تصور دی. دغه ارمان به قبر له راوړې چې به د تاسو مسلمان معافي اخلي ستا پر دې غلیظ نظریاتو باندې، ستا پر دې غلیظ فکر باندې. ستا د پیغمبر علیه السلام سره څنګه تعلق دی؟ راسه د دې حدیث په رڼا کې خبره سره وکړو. زه څوک یم پر تا د فتوا لګول والا؟ پر تا باندې فتوا رسول الله 1400 کاله مخکې لګولې. پیغمبر علیه السلام وایي چې د چا په زړه کې زما محبت د ده در خپل ځان، د ده در پلار، د ده در مور نو زیات، پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمنو، دا مسلمان نه دی. دا که زه یم، دا که ته، دا که زید دی، دا که عمر دی، دا که بکر دی، دا که مسلم لیگ دی، دا که پیپلز پارټي ده، دا که جی یو آی ده، دا که زما پلار دی، چې د چا په زړه کې دا محبت نه وي، پیغمبر علیه السلام وایي دا مسلمان نه دی. دا زما فتوا ده که د رسول الله فتوا ده؟ جواب راکړئ دا د چا فتوا ده؟ دا د رسول الله فتوا ده. زه پر تا باندې یوه فتوا نه لګوم، زه به نن تا ته د قرآن او د حدیث په رڼا کې ستا نظریات ښیم. دویم حدیث واوره، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. هغه سړی مؤمن نه دی. زه نه وایم، رسول الله وایي په څو حدیثو باندې ثابت دی، د څو کتابو بخاري، ترمذي، مسلم، ابو داود، طحاوي، نسائی. هغه وایي پیغمبر علیه السلام وایي هغه سړی مؤمن نه دی چې د چا دلی خواهش، خبرې نه خواهش که د چا زما د تعلیماتو تابع نه و، هغه مسلمان نه دی. څوک وایي؟ رسول الله وایي. په هغه ورځ ما دغه حدیثونه بیان کړي دي. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. پیغمبر علیه السلام وایي چې د چا تعلیمات، د چا خواهش ما د تعلیم مطابق نه و، هغه مسلمان نه دی. نه نه نه،
ته څنګه داویدار یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام؟ ته څنګه محبتي یې؟ د چاندې دپاره ملګري ولاړ سي، خبره به نن په غور اورو که هر څو ټیم لګېږي. د مرکزي جامع مسجد دپاره چانده کو، جزاکم الله. تی هر وخت تعاون کړی دی، ډېر تعاون مې کړی دی. ستی د پیسو په وجه مسجد ودیځې ته رارسېدلی دي. وضوخانې شروع دي، د اختر آباد نور کار شروع دي، نوي وضوخانې د الله د رضا دپاره کومک وکړي. کم سے کم 100 روپۍ خو واچوئ، 10 روپۍ مه اچوئ. زما مسجد نه دی، د الله کور دی، ستی په تعاون سره جوړ شوی دی. جزاکم الله، جزاکم الله. الله دې تی ته جزا خیر درکړي. او سات زما خبره واوره، زه نه وایم، رسول الله وایي چې هغه سړی مؤمن نه دی چې د هغه خواهش زما د تعلیماتو مطابق نه وي. راسه ما تا سره کښېنو پر دې حدیث باندې، ستا خواهش خو پرېږده، ستا تر خولې کم الفاظ راوځي، ستا کم غلیظ نظریات ستا د کارکنانو، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ته ځان ته مسلمان وایې، راځه را مخته سه. ته د پیغمبر علیه السلام د روضې په توهین خوا ولې نه بدایې؟ ته د پیغمبر علیه السلام په روضې په توهین چې کومو خلکو توهین وکړي، ته به اوس پر دې باندې بانې تلاشې. څوک وایي د مسجد د باندې وکړي، څوک وایي نو چې حق خبره یې وکړل، څوک وایي دا د دوی خپل عمل و، د دوی خپل کردار و. د پیغمبر علیه السلام د حرم د حدودو تعیین ته کوې، هغه 1400 کاله مخکې سوي، د هغه احترام حدود د هغه اندازې ته لګوې. ته ولې که ته ځان ته مسلمان وایې، دا ګز دا میدان ستا قائد چې چا د پیغمبر علیه السلام د روضې توهین کړی دی، پر هغو لعنت 1000 بار بے شمار. الله وایي زما لعنت، رسول الله وایي پر دا زما لعنت، فرشتې وایي پر دې زما لعنت. دا د مولوي همایون فتوا نه ده، دا د جمعیت علما اسلام فتوا نه ده، دا د علماو فتوا نه ده، دا د رسول الله فتوا ده. پتا کې جرأت ستا، پتا کې د اسلام سره مینه محبت ستا، واخه جرأت وکړه، علی الاعلان ووایه چې چا د پیغمبر علیه السلام د روضې ستا پر خوله ولې کوټ لګېدلی دي، ستا پر خوله دا نه درځي چې پر هغو لعنت وایي. زه دا تصور نسم کولی. پلانینګ چا کړی دی؟ پلانینګ چا کړی دی؟ تا انیل مسرت، تا ذوالقرنین صاحبزاده جهانگیر د لندن څخه ما راوغوښتل که تا راوغوښتل؟ انیل مسرت قیدانی دی، د ما سره ویډیو موجوده ده چې کله د پیغمبر علیه السلام د روضې توهین کیږي او دی بیا اتڼ کوي، د خوشحالۍ اظهار کوي. دا زموږ د ټولو ایمان چیلنج کیږي که نه چیلنج کیږي؟ دا زموږ د غیرت دپاره چیلنج دی. یو قیدانی راځي د لندن څخه 3 کسان د راغوښتي دي، انیل مسرت، ذوالقرنین، صاحبزاده جهانگیر. پر دې باندې میډیا دا مسلم لیگ راغوښتي ول، دا پیپلز پارټي راغوښتي ول، دا شهزاده سلمان راغوښتي ول. که سره ثبوت پروت دی، راسه میدان لره که د نرزې جاوید بدر ستا د پی ټي آی کارکون دی د 20 کالو. هغه وایي زه دغه ګواهي ورکوم، ویډیو یې موجوده ده. هغه وایي زه ګواهي ورکوم چې دغه ټول پلانینګ عمران او شیخ رشید په خپله کړی دی. عمرانه ته دا جرأت ولې نه کوې؟ زما د تا سره یوه بنده نشته پی ټي آی والا، زما د تا سره د نظریې جنگ دی، خاموش. زما د تا سره د فکر جنگ دی، ما ستا سره د نظریې جنگ دی، زما د تا سره د ذات جنگ نه دی، زما د رسول الله د حرمت جنگ دی د تا سره، زما د تا سره د حرم د عظمت جنگ دی. چا راوستی انیل مسرت، چا راوستی ذوالقرنین د لندن څخه، چا راوستی صاحبزاده جهانگیر لندن څخه، چا دا پلانینګ تیار کی؟ ستا روحاني پلار. زه بیا وایم په هغه ورځ ما دا خبره کړې ده چې ستا پر روحاني پلار دی لعنت وي. زه اوس هم وایم راسه ته که د نرزو یې میدان له راسه چې زه به په مولوي همایون دی وکړم. ستا روحاني پلار عمران، ستا روحاني پلار چودري فواد، ستا روحاني پلار انیل مسرت، ستا روحاني پلار ذوالقرنین، هغه د بیت الله حرمت، ستا روحاني پلار شیخ رشید، د ټولو حرامیانو حرامي. جغ مه لره مولانا بجلیګر صاحب وایي چې د ټولې دنیا حرامیان سره ملګري کې یو شیخ رشید به جوړېږي. شیخ رشید تر دې 2 ورځې مخکې اعلان کوي
شیخ رشید در دې دوه ورځې مخکې اعلان کړي چې بایي تی به اوس په حرمینو کې د دې حشر وګوري. دا ټوله میډیا پر دې باندې ګواه چې په حرمینو کې به اوس د دې حیثیت تی وګوري. زه د مسلم لیگ په حق کې نه یم، زه نه د مسلم لیگ په حق کې یم، نه د پیپلز پارټي، نه زه د ده پر غلا دلیل وایم، نه زه د ده پر بې اخلاقي دلیل وایم، لیکن زه دلیل پر حرمت حرم د رسول الله زه خبرې کوم. زما د مسلم لیگ سره تعلق نشته. که مسلم لیگ د دې عقیدې والای هغه د پاره هم دغه اعلان دی. کارانا ثنا الله دا خبره کوي چې حج د نواز شریف استقبال ضروري دی. جک وایي د خپل پلار سره د اسلام سره په دې خبرې کې د حج او نواز شریف سره دي. د نواز شریف مخ وګوره او حج وګوره. موږ د مزمت داسې مزمت کو چې ستا پلار لا غلط کار کوي چې د نواز شریف او د حج تقابل سره کوي. که ته ما ته وایې چې د مسلم لیگ شیدایې مریم نواز دا خبره کوي ده، که مریم نواز دا خبره کوي، که زما پلار واوره، که زما پلار دا خبره کوي، که زما ورور دا خبره کوي، که زما خاندان دا خبره کوي، د حرم بې عزتي شي هر څوک کوي. که جمعیت علما اسلام خدای نه خواسته هغه د حرم تحفظ کوي. که چیرې په هغه کې یو داسې سړی پیدا شي د حرم بې حرمتي کوي، که په علماو کې خدای نه خواسته دی سړی پیدا شي، د هغو ټولو دپاره دغه حکم دی د لعنت. ته ما په دې دمه وایې چې ته د مسلم لیګ سره بیریږې، زه نه د مسلم لیګه بیریږم، زه نه د تا بیریږم. ستا پر شا ټول یورپ دی، ستا پر شا ټوله یهودي لابي ده، ستا پر قاید خدا قیدانیانو عبادت خانې نن په لوڅو پښو ورلی. ټوله میډیا پر دې ګواه ده. ستا قاید د میرزا مسرور سره په ملاقات کې څه وایي؟ ما ته ووټ راکه، ستا د قیدانیانو مسله به زه حل کوم. ټوله میډیا پر دې ثابته ده، زه نه وایم. راسه په دلیل خبره سره وکړو. ستا قاید د اسیا ملعونه په باره کې څه وایي؟ 35.9 میلیون ډالر په ریکارډ پروت دي. برای سما ټي وي د دې اعلان کړی دی. د رهایي دپاره 35.9 میلیون ډالر موږ خرڅ کړي دي. فرانس ودې ته استقبال وکړي. تا د یوروپین یونین په وخت کې هغو ته دا نه وویل چې دا ټوله کارنامه زما ده؟ دا چا وویل؟ ټوله میډیا پر دې باندې ګواه ده. زه به بیا تا ته ګلان در په غاړه کوم. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرمت خیال نه ساتې. په عمران کې جرأت شته، د ده په مرکزي کابینه کې جرأت شته، د پی ټي آی والا خوابدي شوي دي، په هغو کې دا جرأت شته علی الاعلان دې ووایي لعنت چې چا د دې پلانینګ کړی دی پر هغو لعنت. سبا دې دا پریس کانفرنس وکړي زموږ د عمران سره یوه تنازع نشته، زموږ د پی ټي آی سره بیا یوه تنازع نشته. ونسه دا ګز دی میدان. ودې وایي ولې دا نه وایي؟ تا پیسې اخیستې دي، د چا څه دي اخیستې دي، پر کوم بنیاد دي اخیستې دي؟ ته څنګه ریاست مدینې عاشق یې؟ شیخ رشید مردارخور وایي زه عاشق رسول. دله تا ولاړې پلانینګ دې وکړي، بیا دوې ورځې واوره که ته چیرې مسلمان ځان ته وایې ستا د پیغمبر علیه السلام په عظمت باندې خوا بده ده، نو خو پر دې لعنت ووایه زما او ستا جګړه ختم. پر دې پلانینګ والا باندې لعنت ووایه زما او ستا جګړه ختم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت اعلان وکړه زما او ستا جګړه ختم. وای میں یہ تصور نہیں کر سکتا ہوں. ته دا ولې نه وایه چې دا زما دا اعلان وکړه ختم، دا جګړه ختم، دا فساد ختم، دا ستا او د ملایانو په مابین کې توړ ختم. دونې جرأت ولې نه شي کولی؟ اخلاقي جرأت چې د دې خلکو غندنه وکړي، د دې خلکو مذمت وکړي او د دې رکنیت ختم کړي او دا اعلان وکړي چې زما د پارټۍ سره د دې بیا هیڅ تعلق نشته. او سات دغه اعلان وکړه چې حکومت دی راسي فوري طور دی گرفتار شي. دغه اعلان وکړه زما د تا سره یوه جګړه نه ده، زما د تا سره ذاتي جګړه نه ده، زما د تا سره د رسول الله پر عظمت باندې جګړه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حرم باندې جګړه ده. چې څوک د هغو په حق کې کمنټ لیکي، چې کوم څوک د هغه توهین والا په حق کې کمنټ لیکي، د هغو د خپل ایمان جایزه واخلي. ته د رسول الله په مقابله کې واوره د ده میسجونه واوره. ما لرې برایي میسج راغلی دي، واورې د خدای پر ذات باندې مې د قسم وي ما سره ګرشان لیکلی دي.
دومره غصه راغلې ده دومره غصه راغلې ده تیلره به هم درغلي لیکن ما ته بیا نور ټیس رسېدلی ونه څه ته څه وایه ماښام له ماله د پی ټی آی والا سړی راسي پیغام څه وایي واورئ وای جہاں نیم برہنہ لونڈیاں تقسیم ہوتی تھی آج وہاں چند نعرے راجعون د مدینه منورې د پیغمبر علیه السلام د مسجد په باره کې دی څه وایي وای جہاں نیم برہنہ لونڈیاں تقسیم ہوتی تھی وای چې چیرې پر کم میدان د حرم د مسجد نبوي هلته لڅې ښځې تقسیمېدلې او آج وہاں چند نعرے نہیں لگ سکتے نن هلته څو نعرې نسی لګېدلی ما نه دی د اسلام نه سره هیڅ تعلق نشته زه به څنګه دا وایم چې دا مسلمان دی ته څنګه دا وایې چې دا مسلمان دی وایي د مدینې پر میدان باندې نیم برهنه ښځې تقسیمېدلې هلته که نن دوې نارې ولګېدې کم اسمان ونړېدی بیا نبوي د خټو د خښتو د انسان په لاس جوړ شوی دی دا څنګه مقدس جوړېدی شي دا د مسلمان نظریه ده دا خو د کفر نظریه هم نه ده عیسائی هم بیت المقدس ته احترام لري عیسائی هم مسجد نبوي ته احترام لري دا څنګه وایي چې زه مسلمان یم چې وایي دا د خښتو د خاورو جوړ شوی کور دا مقدس پروتي پر دې بنیاد باندې جایزه واخله ما پر دې بنیاد باندې نن هم خبره کوم تېره جمعه مې هم خبره کړې ده راسه پر دې نظریاتو خپل ځان واچوه پی ټي آی والا مرور دي مولوي همایون پر موږ د رسول الله دغه احادیث دغه آیاتونه بیان کړي دي وایي مولوي همایون بیریږي وایي زما په ویډیو کې کاټ کوټ شوی دي 3 ځایه زما ویډیو کاټ شوی ده هغه هلک ما پرون سهار راوغوښتی مسجد لره ما ته په کوم بنیاد یې آیاتونه ځینې ایستلي دي دغه احادیث یې ولې ځینې ایستلي دي او تا دغه غلیظ پر روان ول په دې بنیاد باندې دا 3 وقفې پکې راغلي دي زه پر تا یوه فتوا نه لګوم ما دغه حدیث په هغه ورځ هم بیان کړي دي نن مې هم بیان کړل اختیار صحیح وي چې د چا دغه نظریات دي چې وایي د خښتو تعمیر د بیت الله د مسجد نبوي تعمیر مولوي موسی ګل صاحب دا د نظریه د مسلمان جوړېدی شي مولوي عزیز الله صاحب دا نظریه د مسلمان جوړېدی شي ما دا خبره کړې ده زه نن بیا کوم په ډاګ لاسونه پورته کړي دا د مسلمان نظریه جوړېدی شي دا د ځوانان دي ولاړ شي دا د مسلمان نظریه ده دا د اسلام نظریه نه ده نعره تکبیر نعره تکبیر ختم نبوت نعره تکبیر شیخ جزاکم الله ایمانی جرأت نسا چې ته ووایې چې بایي زه د دې مذمت کوم ووایه راسه پر قرآن لاس کښېږده دا پلانینګ تا نه دی کړی راسه پر قرآن لاس کښېږده انیل مسرت تا نه دی راغوښتی راسه پر قرآن لاس کښېږده ته د ده په حق کې کمنټونه نه لیکې زه د پښین د پی ټي آی والا ته وایم ته څنګه د او که دې په قصه کړې ده نو ستا اوس هم په اسلام کې یو گنجایش نشته که دې د غلطۍ پر بنیاد کړې ده توبه وباسه او که په قصه کړې ده د په حق کې کمنټونه لیکې نو ستا په باره کې د رسول الله فرمان دا دی چې پر دا سړي دې د الله لعنت وي دا زما فتوا نه ده دا د علماو فتوا نه ده دا د رسول الله فتوا ده کښېنئ د شا خلکو واورئ خبرې به نن د رښتیاو پر میدان سره کوو پی ټي آی والا ستا مخ 4 طرفه ازاد دی شملا به د ما سره په پریمبر بیا خبره نه وکړي زه به د ده ګریبان څیرم تا په تیمرګره کې دا کار وکړي تا په کوهاټ کې دا کار وکړي تا په اسلام آباد کې دا کار وکړي ټولو مسلمانانو روژې نیولې تراویح کولې تا ښځې ناچولې د مدینې حرم دی چوک نه دی تا 3 میاشتې غیر محرمه ښځې ننګولې ناچولې دا د مسلمان شان دی دا د مدینې ریاست دی دا د رسول الله محبت دی دا د قرآن محبت دی ما پر ډی چوک ښځې نه دي ناچولې
ما د روزې په مبارکه میاشت کې غیر محرمه ښځې نه دي راوستلي زما کارکنانو د غیر محرم ښځو سره د غیږو روغبړونه نه دي کړي زما ایمان استاد د ایمان دا فرق دی زما د اسلام استاد د اسلام دا فرق دی ته څنګه دا خبره کوې زه مسلمان یم خپل ګن په دې خبره پټوم مولوي اماین پر موږ د کفر فتوا لګولې ما پر یو چا د کفر فتوا نه ده لګولې ما د رسول الله دغه حدیث بیان کړی دی هغه ویډیو والا به هم ستا ولې ویسل زه نن بیا دا خبره کوم چې څوک د پیغمبر علیه السلام د روضې د توهین والا په حق کې کمنټ لیکي او د هغو حمایت کوي او دا خبره کوي چې زما زړه خنک سو پیغمبر علیه السلام وایي دا مسلمان نه دی نه دی نه دی ته د یورپ راغلی بیا ما ته میټینګونه کوي ما ته پیغامونه رسوي موږ به پر تا یې پایار کاټ کړو موږ به پر تا ستا پلاره سره یې پایار کاټ کړه دا روحاني پلار څه دی ته 4 کاله په حکومت کې وې نو تا په ما څه وکړل له 100 کالو سره شروع کیږي ستا تاریخ د 20 کالو سره شروع کیږي زما تاریخ د مدینه منورې د عقای نامدار سره شروع کیږي ستا تاریخ د ګولډن اسمیت سره شروع کیږي تاسو د ایمان جایزه واخلم او تا زما تاریخ د قران سره شروع کیږي ستا تاریخ د عمران سره شروع کیږي زما محبت د رسول الله سره دی ستا محبت د عمران سره دی زما تعلق د الله سره دی ستا تعلق د عمران سره دی زما تعلق د اسلام سره دی او ته ما ته مغربي تهذیب دی کوي ته خپل غلط کار کوي ته پر خپل ځان باندې خپل سره نه وکي موږ به د دې ګریبانو لاس ورواچو واوره دلته بناسي یو د نرزوی خو دې راولاړ شي اول به ستا پر تندي باندې ګولۍ لګېږي بیا به زما ځان ختم کېږي بیا به د هر ملا او ګریبان ته تا لاس ورواچوئ دا د نورو اسانو میدان دی دا د ښځو میدان نه دی دا د ډسلکو میدان نه دی راسه که د نرزویې پر تندي ماوله اول به ستا تندی ځي بیا به زما تندی ځي اول به ستا کاروایي کېږي بیا به د نورو ملایانو عظمت ته لاس ورلېږي تا ډېرې لیونۍ اوبه څښلي دي تا پر نورو اسان پر پلو ساده نه دي درختلي د پښین غیور عوام ونیم لکه مسلمانان د ټولو دغه عقیده ده د ټولو دغه نظریه ده دا ټول د پیغمبر علیه السلام شیدایان دي دا د پیغمبر علیه السلام پر سر وهرې قربانی ته تیار یاست که نه یاست حافظ همایون قدم بڑھاؤ حافظ همایون صاحب قدم بڑھاؤ حرمت رسول پر حرمت رسول پر نعرہ تکبیر پنځه لپنګان سره څوک د دې نظریې حامل دي د پیغمبر علیه السلام د روضې په توهین خوشحاله دي د پیغمبر علیه السلام د روضې د توهین په حق کې کمنټونه لیکي او چا دا پلانینګ کړی دی څوک د دې نظریې حامل دي زه نن هم پر دې خبره نه یم پښیمانه په هغه ورځ مې هم دغه خبره کړې ده پر تا بده لګېدلې ده نو خو راسه ته مسلمان یې راسه د دې ختم کا دې گرفتار شي او داسې ووایه چې زه لعنت وایم الله پر د لعنت وایي ته ډېر نه معتبره رسول الله وایي زما لعنت وي پر هغه سړي چې زما دا حرم بې عزتي کوي ونه څه که په تا کې جرت ستا پی ټی آی والا که د پښین والا که د اسلام آباد والا تا ما له وړمه شپه 3 مرکې راواستولې تا ماښام پریس کانفرنسونه کوې ګرد ورځې کوه چې مایي د موږ سره مجلس هیڅ مذاکرات تا سره نشي کېدلی یوه سمجوده د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر عظمت باندې د تا سره موږ نشو کولی ها ستا پارټۍ ټول قیادت ټوله کابینه معافي دې واخلي د عالم اسلام څخه د ما سنه د خدای په ذات مې دې قسم وي که یو منټ ژوند راسه تېر کړي زما پر ذات باندې په دا 3 ورځو کې تا ډېر خباستونه وکړ ما چاته جواب نه دی ورکړی دا 15 کاله کېږي 10 کاله کېږي د ټولو علما کرام توهین کوي دا 2م پیج دی واورئ تا د 2013 څخه ستا قائد ستا پارټۍ ستا کارکنان ستا ورکر ستا ملګري د ټولو علماو توهین کوي د ټولو مدارسو توهین کوي د شاعر اسلام توهین کوي د ژیرې توهین کوي ما د ژیرې توهین کړی دی ته ولې د ژیرې توهین کوي ستا کارکنان د ژیرې توهین کوي ستا کارکنان د لنګوټې توهین کوي ستا کارکنان د ټولو علماو په حق کې نازیبه الفاظ استعمالوي
رحمان پرورش په مدرسه کې سوی دی، ستا پرورش په انګلند کې سوی دی. د مولانا فضل الرحمن سره تعلق د 50 لکو مسلمانانو د 50 لکو علماو دی. د تا سره تعلق د ګولډن سمیت او د امریکای مور سره چش نمیش بل ګیټس، ته داغه په تعلق باندې فخر کوي. زه د رسول الله په تعلق باندې فخر کوم. ستا د بل ګیټس سره محبت دی، زما د رسول الله سره محبت. خپل ګن خپل غلیظ نظریات مولوی اماین پر موږ د کفر فتوا لګولي. زه څوک یم چې پر تا د کفر فتوا لګوم؟ ما پر یو چا د کفر فتوا نه ده لګولي. ما د پیغمبر علیه السلام دغه احادیث بیان کړي دي، ما د قرآن دغه آیاتونه بیان کړي دي، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرم عظمت بیان کړي دي. دا پر تا باندې بد لګیږي، مخ دی آزاد شپتا نه کیږي راسه مخ ته پر مخ دی څو ګلان دي جانانه. ته د ټولو علماو بې عزتي کوې، وزما د قاید بې عزتي زه نه برداشتوم. ستا د قاید دی ما سنت دی که د رسول الله سنت دی؟ دا لنګوټه د مولانا فضل الرحمن سنت دی که د رسول الله سنت دی؟ تا هر ورځ پر فیسبوک باندې ستا کارکنان د لنګوټې توهین کوي، ستا کارکنان د ژیرې توهین کوي. د ټولو مولانا سیف الله آغا صاحب دا دی ناست دی، دا د ټولو څلورو سرو مذهبو امام شافعي کم څوک د لنګوټې توهین کوي، دا بیا زما فتوا نه ده، دا د څلورو مذهبو د ټولو علما د ټولې نړۍ د یو نیم عرب مسلمانانو فتوا ده چې څوک د رسول الله د مدینې توهین کوي، څوک د ژیرې توهین کوي. ژیره د 1,40,000 انبیاو سنت دی. الله حکم دی چې څوک د دې بې عزتي کوي. ستا کارکنان په ژیره پسخند وي، په سپۍ باندې د علماو تصویرونه ځړوي، او ستا دغه مردارخور قائد، ستا دا ملعون قائد، ستا دا بې حیا قائد، ستا دا ټول ته به په علماو خوا نه بدې، ته به منبر نه استعمالوې. منبر د رسول الله منبر دی، دا به د اسلام پر عظمت باندې استعمالیږي، دا به د قرآن پر عظمت باندې دا منبر استعمالیږي. دا مسجد د بیت الله سره شروع دی، دا منبر د رسول الله دی. زه د ذات دپاره ما نه دی استعمال کړی. ستا په پښین کې څو خلکو زما بې عزتي کړې ده، ما در نن پورې خبره نه ده کړې. زما د قاید بې عزتي یې کړې ده، موږ سترګې پر پټې کړې دي. تا د ټولو علماو توهین کړی دي، موږ سترګې پر پټې کړې دي. تا د ټولو مدارسو توهین کړی دي، موږ سترګې پر پټې کړې دي. خبره د پیغمبر علیه السلام د عظمت رالل، نو زه تا نه پرېږدم. زموږ د ټولو مسلمانانو دغه ټیډي میډي صاحب ته چې د کومه ځایه راغلی، ستا هغه ځالۍ هم موږ ته رامعلومه ده. راسه میدان له راسه نر غوندې خبرې وکړه، د قرآن باندې خپله عقیده راسه د قرآن په ترازو کې سره وتلو چې زه غلط یم که ته غلط یې، زما نظریات غلط یې که ستا نظریات وادي وړي. زموږ د دې نظریې سره دښمني ده. دا نظریه که د هر چا ده، دا که د هرې پارټۍ ده، دا که د هر سړي ده، دا که زما د پلار ده، که زما د ورور ده، که زما د قریبي رشته دار ده، د هغو ټولو په باره کې د رسول الله دغه اعلان دی. په هغه ټولو باره کې پسخند نه وي. خپل فکر باندې دا سوچ وکړه، که هر څوک دا اعلان کوي د دې خلکو مذمت کوي او چې چا د دې تایید کړی دی د هغو مذمت کوي، د هغو غندنه کوي، پر هغو لعنت وایي، چې چا دا پلانینګ کړی دی پر هغو لعنت وایي کوي، د پیغمبر د روضې پر توهین خوا بدوي، د هغو خندنه کوي، د هغو سره تعلقي کوي، او مخامخ چې الله رسول لعنت پروای کې ولې نه پروای. دغه خلک بیا زموږ ورونه دي، دا موږ ته محترم دي، دا مسلمانان دي، دا زموږ دپاره قابل قدر دي. او چې کوم څوک د پیغمبر علیه السلام د روضې په توهین خوشحاله کیږي، د هغو په حق کې کمنټونه لیکي او د هغو په حق کې دلایل وایي او د حرم بې عزتي کوي، وایي دا د خاورې کور څه د عظمت کور دی. نعوذ بالله، دلته لونډیانې تقسیمېدې. پي ټي آی والا زه تا ته دا خبره کوم، واخه د خدای قرآن دا مسلمان جوړ نه کوم. علما دې دا فیصله
وکړي زه نه کوم څلورو مذهبو دي دا فیصله وکړي زما د خپل ګند د خپلو غلطو نظریاتو د هغو څخه د بیزارۍ اظهار وکړه ته ما ته محترم ته زما ورور ستا پلار ما ته محترم ستا مور ما ته محترم ستا خاندان ما ته محترم ما د خاندان خبره کړې ده زه د خاندان څخه زما هغه سړی مقصد دی چې په دې خاندان کې د دې نظریاتو حامل دی د نور خاندان د هغو د اسلام سره محبت دی هغه زموږ د سترګو تور دی هغه زموږ د سترګو تور دی چې څوک د پیغمبر علیه السلام توهین نه کوي هغه زما دپاره د ټولو قابل قدر دی د خاندانو په معنا باندې ما دا خبره کړې ده چې بایی په کوم خاندان کې د دې نظریې سړی دی د دې نظریې حامل دی او هغه د دې غندنه کوي هغه پروند هم مسلمانو نن هم مسلمان دی سبا هم مسلمان دی پروند هم مستقابل قدر وو نن هم مستقابل قدر دی سبا هم مستقابل قدر ما دا خبرې کړې دي ته خپل ګنده نظریات زما په اړه کې مه پټوه او دا یوه خبره اخري کوم دا خوب پرېږده چې ملا به په مسجد کې حق مسله نه بیانوي زه به تا د ممبره سره شوه کوم ته د نر زوی سې ته د غیر راسه مخ کاڼه زه ناست یم اول به ستا پر تندي مښلي بیا به زه ځم اول به ستا پر تندي مښلي بیا به د بل ملا ځي ته د علماو بېعزتي کوې اخري خبره تا ته شرم و حیا نه درېږي ته ګرده ورځ کمنټونه لیکې ته لمونځ دغه حقیقي احکامات چا درښولي دي ستا د اسلام څخه دونې بد کېږي د اسلام په اړه کې د مدینې د ریاست په اړه کې ته د اسلام توهین کوې ته که دونې نه یې د نن بعد په ملا پسې لمونځ مه کوه ته دونې نه یې د نن بعد په ملا باندې نکاح مه تړه ته دونې نه یې د نن بعد بیا د نکاح د جنازې شوري بیا سینه زوري غلطي نظریات تېروې بیا دلایل هم ووایې بیا دمکیان یې هم ووایې که نن علما ټول پر دې خبره اتفاق وکړي چې بایی کم څوک د دې نظریې خاوند وي د پیغمبر علیه السلام د روضې په توهین نه خوابدي کېږي د هغو په ملګري باندې نه شرمېږي د هغو په کمنټو باندې نه شرمېږي چې نن ملایان دا اعلان وکړي د دغه او د هغو ملګري کوي او د هغو غندنه نه کوي د هغو په حق کې کمنټونه لیکي که نن ټول علما دا اعلان وکړي اتفاق وکړي چې د نن بعد د دې سړي جنازه به یو څوک نه پړوي د نن بعد د دې نظریې د سړي نکاح به یو څوک نه تړي د نن بعد د دې غلیظ نظریاتو چې څوک حامل دی هغه د پیغمبر په توهین باندې نه شرمېږي کمنټونه لیکي د ده نکاح به یو څوک نه تړي د ده د جنازې لمونځ به یو څوک نه کوي د ده په غم په شادۍ کې به یو څوک شرکت نه کوي چیرې ځې ولاړ شه په مخه دې ښه شه چې چیرې ځې هلته ولاړ شه در دې ښه ملایان پیدا کړه در دې ښه متقیان پیدا کړه و ځان ته نور استادان پیدا کړه ځان ته نور رهبران پیدا کړه ستا چې د علماو څخه دونې نفرت کېږي تا ته اخلاقي اجازت نشته چې بیا ته په دې ملا پسې لمونځ وکړې بیا په دا ملا باندې نکاح زموږ د ټولو ملایانو یو موقف دی زموږ د ټولو علما د ټولو مسلمانانو یو موقف دی د دې غلطو نظریاتو په حق کې دا خالی جمعیت علما اسلام نه دی په دې کې پیپلز هم د موږ سره ملګری دي په دې کې نیشنل هم د موږ سره ملګری دي په دې کې پښتونخوا هم د هغه سره سمجوتا نه کوو نه 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 ستا په دباو کې نه راځو نه 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 واوره که څوک د غلطو خیالاتو په وجه باندې د غلط فهمۍ په وجه چا دا عمل کړی دی هغه دې و الله ته توبه وباسي هغه دې د الله څخه معافي وغواړي هغه زموږ ورور دی هغه موږ ته محترم دی خبرې کوې مولوي همایون دی کړي دي مولوي همایون دی کړي ستا د خاندان سره زما تعلق نشته ستا د خاندان سره زما دښمني نشته زما د تا سره کار دی چې کم د دې نظریې والا یې کم د کمنټو والا یې جمعیت علما اسلام طلبداري به زه کوم زه د جمعیت علما اسلام سیاست د ایمان جز بولم زه د علماو قدر د ایمان جز بولم ته د عمران په حمایت نه شرمېږې زه د مولانا فضل الرحمن یو نوک پر تا ګرد والدې دي زه په هغه باندې وشرمېږم زه د علماو په عزت باندې وشرمېږم زه د هغو په احترام باندې وشرمېږم
زور ولول روس درتي ډیر زور ورو برتانیا درتي ډیر زور ورول دغه جد را روان وو نن هم روان دي د یوم القیامه پورې به رواني د حق او د باطل دا ملګري د 1400 کالو څخه د آدم علیه السلام څخه در ننه پورې را روان دي تا ټول خبرې کې ته د موږ سره اتفاق کوي که نه کوي ته د دې ټولو نظریاتو غندنه کوي که نه کوي چې څوک د پیغمبر د روضې توهین کوي څوک د علماو توهین کوي څوک د شاعر اسلام توهین کوي څوک د ژیرو توهین کوي څوک د مدارسو توهین کوي څوک د مسلمانانو جذباتو ته ټیس رسي وایي زما 1 کروڑ شلکه کارکنان دي تا 1.5 ارب مسلمانان په زړه کې ولیدي تا د 1.5 ارب مسلمانانو جذبات مجروح که یو دی که دوه دی که پنځه دی که لس دی که شل دی زما نور ستا د سیاسي نظریاتو سره هیڅ تعلق نشته هیڅ غرض مې نشته ها د پیغمبر علیه السلام پر روزه باندې سمجوتا نه کوم نه قرضه نه زه د ټولو علماو نمایندګي کوم زه د ټولو مسلمانانو نمایندګي کوم راسه دغه تقریر کې غلطي راوباسه پر قرآن او په حدیث به سره کښېنو د علماو په مخ کې سره کښېنو په هغه ورځ مې هم دا تقریر کړی دی نن مې هم کړی دی سبا به هم کوم که چیرې زه غلط ولم زه به بیا د ټولو په مخ کې بیا د دې اظهار وکړم او که ته غلط یې نو نر غوندې توبه وباسه نر غوندې د هغو مذمت وکړه د هغو د پارټۍ څخه اخراج وکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین لمنځ وکړو جزاکم الله